نو بیا ان شاء الله ارسو مخ په وړاندې روان یو. د دې نه بعد چې کوم دی زه دعوت ورکوم وحدت اچي صاحب ته، کوم چې زمونږ نن چیف ګیسټ دی، هغې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. وحدت اچي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج باندې ناس زما خواږه مشران، هغوی سره ناس زموږ خویندې وروڼه ډاکټر نرسس، ما ته مخامخ زما همزولي وروڼه مشران، زما بلدیاتي وروڼه، په جمع السلام علیکم. خبرې خو ډېرې ملګرو وکړې، هماغه یو ټاپک دی، ټیم د کمي د وجې به خبرې شارټ کومه ځکه چې هر چا نن سبا کارونه دي، د جمعې ورځ ده. خو یقینا زه به ایز بزنسمین یو خبره راته وکړم. زما چونکې دوه فیلډه زه چلوم، یو زما سکول سیکټر دی په 400 کې، یو مې د ټریول سیکټر دی. یقینا چې کله یو کس انویسټمنټ کوي نو هغه ډوبي د بزنس خپل دا د پرافټ سوچ کوي چې زما ته پرافټ دی رسونه راځي، د دې لوس څنګه پرافټ سوي ګټه به څنګه. خو دلته زه هغه سوچ نیم داسې، ځکه چې تیلیسیم یا واحد داسې یو سنټر دی چې دې ګټه مټه ګورې داسې نشته، دا یو د خدای کار دی. نو د دې نه خو ما دا ظاهرېږي چې زموږ د یاسر رور چې دی دا د ډاکټر الماس په نقش قدم الحمدلله روان دی، ځکه چې دا تیلیسیمیا سنټر کولاول ښه ډاکټران زموږ په تنګي کې شته، ښه هسپتالونه چلی لګیا دي. هغوی داسې یوړه ونه کړه او داسې یو دغه ونه کړه. تیلیسیمیا ماشومان اکثر موږ په فیسبوک کې نو چېرې پلانکي وینې ضرورت دی، ډنګري وینې ضرورت دی، داسې یو ځای نشته چې هلته لاړ شي هلته خپل خلک تپوس وکړي چې دا وینه شته نشته، یا یو سړی وینه ورکول غواړي چې چا یې ورکړي. نو دا یقینا یو ښه سوچ دی، یو پازیټیو چینج دی په هسپتال سیکټر کې، دا دوی راوسته. او باقي ملګرو وي چې نقص په هر فیلډ کې په هر ځای کې غلطۍ کېږي، نقصونه وي، خو په دلته خو الحمدلله موږ ځکه مطمئن یو چې دې خلکو تعلق دې فیلډ سره دی. او بیا چې ډاکټر الماس غوندې سړي یو ځای مشري کوي، یو ځای د هغې منیجمنټ سنبالي، نو یقینا وایم چې هلته به د غلطۍ امکان نه وي. نو زمونږ د باقي داسې نه چې دا به بس دلته پروګرام وشو موږ لاړو به دا شی به په خپله چلیږي، نه، دا به موږ خلک چلو، دا به په موږ چلیږي. که هغه مالي وي که بدني وي، که چا مالي وس نه کېږي بدني راشي وینه دې ورکړي، داسې زمونږ یو پیشنټ راشي یو دغه راشي چې موږ دلته راشو، ځکه چې دا ځای چونکې نوی دی، یو نوی ځای چلول سټارټ کول دا زموږ د خلکو ذمهواري ده. په دې وخت کې انویسټمنټ کول بیا په تنګي کې کول دا ډېره ګرانه خبره ګورئ. چې تاسو وګورئ نو غټ بزنسمین خلک، غټ سوچ والا خلک بهر لاړل، د پېښور ته ځي، پېښور نه اسلام آباد ته ځي، اسلام آباد والا بار ته ځي. حالا چونکې د ملک داسې دي چې هلته انویسټمنټ کول او دا ډېر ګران کار دی. بیا هم دوی هغه زړه وکړو او هغه څنګه چې په 98-2000 کې الماس یو زړه کړو چې چا هم زړه ونه کړي پرایویټ سیکټر کې، او ډاکټر صاحب راپاسېد پرایویټ یو سیسټم پې روان کړ. دا ډېر غټ زړه کولي، دا کالي خرڅول او دونه انویسټمنټ کول په هغې وخت کې دا یو غټ ریسک اغوښتو. الحمدلله هغې سله ولا خدای ورکړه او موږ اینو دا څه چې دا څه دي دا هغه دواګانې دا خدمت دی چې ده زموږ کړی، زموږ د تنګیوالو د تاثیر تنګي کړی دی. نو زه دغه امید ساتم د یاسر ورنم چې دلته چې څه وي، که الماس په پېښور کې وي که هر ځای کې وي، موږ به یو موږ ته وایه که ستا وینې ته ضرورت وي په ټایم کې نور څه خبره اترې موږ به ته په نیمه شپه حاضر یو. ما دلته رضاکار تنظیم زموږ چونکې داسې یو تنظیم دی، نصرالله بی، فیض الامین بی، زه موږ ټول د هغې یو حصه یو چې کې موږ مختلف پارټۍ یو ځای کړي دي. یو تنظیم هم د رضاکار تنظیم په نوم جوړ کړی دی د تنګي لپاره، په سیلاب کې هم د هغې خدمات ته چا نه پټ نه دي. زه د هغې طرفه صدر دا اعلان کوم چې زموږ رضاکار تنظیم څومره ګروپ دی، موږ به راځو دلته به وینه ورکوو. بل زما دا یو خواست تاسو ته چې داسې د یو بلډ کیمپ یو انعقاد کوي په میاشتې مو بعد په میډیا راولې چې موږ خبرېږو، زموږ ملګري خبرېږي او موږ به ټول تاسو چې څنګه راغلي دغه شانتې 50 کسان 100 کسان په یو ځای راځو، یو بلډ کیمپ په تاسو سره خپل موږ جمع کوو دلته فري. دا به دایي چې د دې ماشومانو زندګي ده، په دې موږ نسې نه ځي چېرې دا وینه ورکول موږ خاصې ما خپله 2-3 ځله ورکړې دي کې داسې هغه نشته چېرې نقصان نشته یو دغه شته. مخکې به کوو ملګرو ته هم به یو دا موږ داسې د سیاست کې دنیا لپاره نه کار څه منډې تړنې او تاوان نه کوو، دا خو یو داسې کار دی چې عبادت دی. د دې لپاره خو زه دا خپله یاسر ته دا وایم زما که مالي وي که بدني وي په ما د نیمې شپې مواز کوي، زه به ولاړ یم دې تلیسیمیا ماشومانو زما لاس څه کېږي زه به ورسره انشاءالله کوم او دا شی به کامیابو. ځکه چې دا زموږ د تاثیر تنګي د عزت یو سوال دی چې اوس تلیسیمیا یو سنټر کولو شو، خدای مکه دا رانه بند نه شي. هسپتال به خو انشاءالله چلیږي، هغې خو موږ سره ځکه دغه نشته چې هغه داسې یو شاته پسې سپورټ شته، داسې یو د دې خپل الحمدلله یو نوم دی یو دغه چې هغه به روان وي. تلیسیمیا سنټر دا دې کې ګوره انویسټمنټ سوچ نشته، دې کې ګټې سوچ نشته، دا خالص عبادت دی. چونکې دوی نوم هم خدمت دی، نو الله ته خدمت واخلي. زموږ دغه دواګانې خو زما ټولو وروڼو ته د میډیا وروڼو ته
زما نور څونه پارټي د مختلف پارټورونه دي مشران دي هغوی ته مې دا خواست دی چې سپورټ په ورکو کاغه تیلیسیمیا په مت کې کاغه نور د پیشنټ په مت کې باقي چې دوی کوم ریټس وي د ډیلیوري کیسونه نو دا موږ اینو د ډیلیوري خو زما په خیال مینیمم دلته چې 15-20 هزار نه کم نشته یو ځای کوم کا پرایویټ سېکټر ورځي کې تاسو لاړ شئ دا دوی چې څه وایي نو دا خو ډېر لکه ښه یو دغه دی داسې زموږ دا ډیلیوري داسې کیسونه چې دا په غریب هم راځي په مالدار هم راځي زموږ غریبانان وروڼه چې دي هغوی ته دا خبره ورسول دي چېرې تاسو په دې ګرانه کې چې له 100,000 روپۍ په ډیلیوري ورکوي چې دلته 15-16,000 وشي نو ښه بني نو دا شی بالکل د میډیا رون ته زما خواست چې دا هایلایټ کړي دوی چې کوم پی سټرکچر دی باقي د تیلیسیمیا سنټر په دې باندې یقینا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې دا داسې بچي چې دا دوی زموږ د امداد زموږ د وینې دوی منتظر دي دوی نور څه پکار نه دي دوی صرف وینه پکار ده نو دغه شي کې به موږ انشاءالله پوره سپورټ ولا ورکو که هغه تنظیم د طرفه که هغه پارټۍ طرفه که هغه عوامي طرفه دا زموږ په شریک هسپتال دی کې موږ ټول مختلف پارټو والا څنګه چې الماس ته زموږ د ګلدسته غونډه کړې ده یقینا دا ماته چې کوم ناست دي مخامخ دا تنګي هغه ښه مشران دي هغه سترګې دي تنګي په دوی پېژندل کېږي هر سړي شاته په زرګونو فالوورز دي زرګونو خلک دي ورسره نو الحمدلله موږ به دغه شانتې زموږ المسرور دی په نیمه شپه به هم راځو د ورځ به هم راځو څه مسلې ولاړ وي دا ځای به کامیابو دا زموږ په ذمه راځي خو یو کار وکړو باقي اوس کامیابول چلول دا زموږ کار دی دې له سپورټ ورکول اخر کې بیا یو ځل د ټولو ډېره شکریا ډاکټر المسرور د عزت راکولو د نورو ملګرو د میډیا رونو ستاسو د یاسر ډېره شکریا د ټولو مشرانو چېرې موږ یې برداشت کړو دلته رالل او دا یو ښه پروګرام یو ښه ګیدرینګ وشو او یقینا دا به تنګي په تاریخ کې یو ښه دغه راولي یو ښه چینج به راولي او موږ د امید لرو چې یاسر چې څنګه الماس خدمت کړې داسې به یاسر هم کوي والسلام